بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يحصل فهم بعض الناس فيقع في أشد منه. آداب المعلم دغه مناسبت د کتاب العلم سره معلم ته دا آداب کوي چې کله د مستحب د وجنا یو امر مستحب پر خودیم شي داغي بیان، کله د یو مستحب د وجنا په یو مستحب عمل کول داسې وایا پر خودی شي یو مستحب د وجنا اما مستحب یې سره کله دا مستحب باندې عمل کوم یریګم چې اسنه امت په مصیبت کې پریو ندي. اوس بلغه مثال لتا ان شاء الله امام بخاری دی او حدیث په شکل کې وکړي. نو معلم دا آداب ہے چې بعض وخت یو امر مختار امر مستحب د یو مصیبت د واقع کېدو د وجنا پرې هاوي شي خیر مکو په عمل مستحب دی پروانی ته مستحب ویم دیتا چې پاره گاهه گاهه عمل وشي همیشه عمل ته ضرورت یې نشته. دا امام بخاری رحمت الله علیه یو ترجمه دا د دې غرض انتخاب شو چې معلم ته آداب کوي. بعض علما دلته بعض الاختیار نه امور مختاره مستحب امور، لیکن بعض حضرات د دې نه امور مباحه خلی یو مباح امر دی تعالی جائز دی خو بعض وخت مکوا مالکه اختیار بعد الاختیار اطلاق بمباح نکی مختار شیخ و مستحبی نو اغیوی کی دا بعد الاختیار عرفان عرف کے پدے کے فیدہ دا و شریعت کے نا بعد الاختیار شرعان کلی واغشتا نبیات مستحبات مراد شو او که بعد الاختیار عرفان دیتے واغشتا جو عرف کے بعد یوشی وقت یوشی خی جبت مباح واخلی خیر دوارا ٹک مستحب یا مباح دوار پر قوت لیشے مخافت مقتول لہو شو دتر خلق بارا مخافت بدیرہ ان یخصر چکوتا بشی فهم دباز خلقو فیقعو فی اشد منه واقی بشی فاشد منه ردی امر مختارنا اشد سمانا لکلی امر مختار کی بدوم رفیدنی امر مختار په عمل کې به دومره فایده ني لکه چې اغیب نه کم مسله پیخیږي هغې کې څومره نقصان دی اشد داما واقعي به چې په اشد کې من ولدي امر مختار نه دې خو فایدې دپاره به عمل کوي نو امر مختار کې به دونه فایده ني لکه دې نه چې کوم مسله پیدا شي او د هغې نه څومره نقصان دی. اوس به مثال دا شي نو پوه به شئ په انشاءالله العزیز. نو خلاصه دا کلام دا شوه چې معلم د آداب ته کې بعض امور مستحبه اختیاري شرعي یا بعض امور مباحات اختیاري عرفي د مصلحت توجیه پرې خودي شي بس دا حکمت او مصلحت وسره وایا. دا حدیث دلالت نو کلام درته کوم. عبید الله ابن موسی عن اسرائیل بار تیریږي اسرائیل ابن یونس ابن ابي اسحاق انا ابي اسحاق دې نکره عن الاسود اسود د عائشہ صدیقه شاګرد دی او د اجله او تابعین نه دی او په دې رمضان کې کا د دې د عائشہ شاګرد دی دا نه کې د عبد الله ابن زبیر شاګرد دی اسود ابن یزید. نو قال لي ابن زبیر ما عبد الله ابن زبیر وي او دا هغه وخت چې عبد الله ابن زبیر په مکه مکرمه کې د خلافت دعوه کړې و. ما ته وی چې لکه اسودا ته خزم د خپل ترور شاګرد د عائشہ او تیم شاګرد دی او بعض چیزونه به تاسو پټ پټ بیانولو نو د بیت الله متعلق به تاسو پټ خبره نه کړې او دې ځکه وته و چې دا خبره عبد الله ابن زبیر اورېدلې و او د اسود نه تصدیق وکړه هغه بالکل كانت عائشه لما تروح عائشه تصر اليك سرن به د پټ پټ خبرې کولې تفسیرا او دا ولې ډېر ځات قابل او خيار او ذکی ما عائشه صدیقه به او شاګرد چې قابل او خياري هغه د استاد ډېر توجه ورکړي
ودل عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ډېر توجه ورکولا وما حدثتك تاته څه بیان کړی په حق کعبه کې په شان الکعبه قلت بما اوي قالت في يومات ویلي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا ان قومك كانوا قوم استاچ قريش دي حديث عهدهم ولا قومنا مراد انصار دوسنا خلو قريش قوالو حديث عهدهم قريب عهدهم حديث جديد توي او کم شي چې نوې نږدې دا قانون دی چې کم شي نوې لکه جامه نوې جامه نو دا تا نږدې جوړه کړی دا خوراک نوې دی نوې نو دا جدید شو او که دا جامه زړی دا قدیم دی او خوراک که بالفرض زوړي نو دا قدیم وي نو حدیث نوې ته ویل کېږي دلته مراد قریب دی که نوې او قریب عهدهم قریب زمانهم هلکه څه تقرب نو ابن زبیر ولا په دا منځ کې لقمه ورکړه دلته کې حدیث عهدهم نه پس اسود سره هغه لفظ نو چې د عائشې نه اورېدل او ابن زبیر عرفن معلومه کړه یا ممکن ده چې دا حدیث ابن زبیر موریدل د عائشې نه نو سمعان ورته پته وه یا ممکن ده چې حدیث عهدهم کې دا یو عارض د وجې نه اسود وقف کړي د پکې لقمه ورکړه ابن زبیر ورته ای بکفر حدیث عهدهم بکفر قریب عهدهم بکفر چې قوم د کفر ته نږدې دي پرون څوک مسلمان دي څوک میاشت مخکې مسلمانان دي څوک 2 میاشتې مخکې مسلمانان دي څوک 10 میاشتې مخکې مسلمان څوک 2 کاله مخکې مسلمانان دي خو نږدې هر یو کس په کفر ته نږدې دی جاهلیت ته لولا نو په خبره پوه شوې دا به کفرین لقمه ورکړه ابن زبیر لقمه ولې ورکوي یا هغه عارضي سکوت او بعد وخت سړي جبه وشي یا بعد وخت یو سړي وقف وکړي د پکې میاس کې لقمه ورشاوله چې کفر ته مراد دی یا ممکن ده چې دا کفر والا لفظ دا اسود تنو یادو د تیار دم دا ترور نو لري یا بعض حضرات بعض وخت یو جمله وای او هغه کې یو لفظ بدیهی وی پری نو ممکن ده چې اسود یا عائشې پکې د کفر د لفظ پرې بدیهی دی ابن زبیر پکې وردان نه کا لولا نقص لولا ان قومك كذا تنوي لنا نقص الكعبه ما بكعبه ما تکړي بیت الله سے مراد ده وجعلت لها بابين ما بدو بابين ولا جو کړو بابن يدخل الناس بابين نه بدل دي یو هغه باب چې داخلي کې خلق داغینا وبابا یو هغه باب يخرجون منه چې خلق فيزي ففعله نو چې دا خبره دا اسود نور د تصدیقا د مورید دی وا نو او کو دي عمل لرا عبد الله بن زبیر اوس مولانا سے په لږ ځان په کې خبره صح د بیت الله تاریخ داري چې بیت الله ربه چې کله الله پاک ما مخکې ویل دي اجمالا درته چې کله الله پاک مکه جوړ کړه او فرشتي په ځمکه کې ډیر کړو مقرر کړي نو فرشتو درخواست وکړي چې الله دې موږ په بیت المعمور کې عبادت کوو هل تمام له عبادت یو دی ورته خپل کارونه هم کوو چې عبادت هم کوو نو الله د زمرود په کان کې یو بیت ولا ورکو زبرجد وته وي زمرود کې جوړو بالکل نه پکتان کا و نه پکې پیوندو او دا موجوده چې د بیت الله کوم ځای دی دا ځای وته خو د خلک ولا کوي یا چې کله الله پیریان پیدا کړي غي فساد فی الارض کو نو دغه بیت الله وچت هغه نه پس بیا آدم علی السلام چې راکوس چونو جوړې بنا بیت رب العرش 10 فخذه بنا بیت رب العرش 10 جوړ کړي بیت رب العرش لفظ قسام فخذهم داودیسا ملائکۃ اللہ الکرام ملائکۃ اللہ الکرام فرشتے خدای کے معزز دي فآدم بیا سے آدم دے ملائکۃ اللہ الکرام فآدم وش فشیس دریم شیس علیہ السلام دے فشیس فابراہیم ثم عمالق فشیس فابراہیم ثم عمالق میرا کنا ملائکہ بیا آدم بیا شیس درے بیا ابراہیم علیہ السلام سلور بیا عمالقہ پینزشو فشیس فابراہیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم قصی قریش قصی ځان له قبیله ده ورپسې قریش جوړ کړي دي خو د قصی او د قریش نه مخکې جرهم جوړ کړي دي قبل هذین جرهم دي دوه مخکې جرهم جوړ کړي دي وعبد الله ابن الزبير بنا كذا وعبد الله ابن الزبير بنا كذا دم جوړ کړي کذا دا څنګه غي پشانته ولکه څنګه چې غي جوړ کا هم جوړ کړي
وعبد الله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج اگر پس حجاج جوړ کړی دی بناه حجاج وهذا متمم دی متمم دی د حجاج نه پس بل چا نه دی جوړ کړی دا د شاعر د زمانه پورې سوچو او د شمیر بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکۃ الله الکرام یوم آدم ضوا فشیس درې فابراهیم سلور ثم عمالق بنز قصي شبك قريش وقبل هذين قريش او دغنا مخي قصينا مخي جورهم سوشو لك اتشو وعبد الاله ابن الزبير بنا كذا نهشو بناه حجاج وهذا متمم ذلك لیکن دغنا بس بیا پکې سلطان مراد سبکتگین ترکی بادشاہ تیر شوی دی سلطان مراد سبکتگین ترکی بادشاہ تیر شوی دی هغه پکې څه مربتونه کړی به توماغه د حجاج د زمانه دی هغه پکې مربتونه وکړه او موجوده چې کوم سعودي حکومت ته نو دی پکې داغه نزيات باندې مربتونه وکړه د شاعر پورې پکې نور سلو شوی دا نه په سلطان مراد سبکتگین پکې مربت وکړه اوس پکې سعودي حکومت مربت وکړه څه مربت وکړه چې کوم ستیکی لګېدلې دي هغه کې سزیال باندې شي توپړې پاغي ستیکی مزدي کړې حجر اسود یو حلقه جوړه کړې ده د چاندې د سپینو زرو سعودي حکومت دروازه ولا د سرو زرو جوړه کړې ده سعودي حکومت ناوې ولا د سرو زرو جوړه کړې ده سرو زرو ناوا او دا د ویخت چې کوم د بیت الله د ویخونه دي دې ولادت پښته جوړې کړې ویخت هم مضبوطه پښته جوړې کړې دي کله کې پښته چې ویخت لګي او حتویم کې کار کړی دی مخکې حتویم دیوال ته وکړو اوس بیا پکې حتویم کې مرمت وکړو اوس د حتویم کې څومره کانی ما څنګه مرمت مکمل لري کړی نه وی ولا کو د حتویم کې اوس دا پروس کال د حتویم کې څومره څنګه مرمت لاندې او د حتویم دیوال چې دی هغه مکمل لري کړی اثر نو ناشنا کانی ولا کوي او یو درې بلکونه غیر متبادل کړ اولان دې ډېر مزیدار کا او حتویم ته دروازه ولګول یو طرف نه مت دروازه ولګولا بل طرف نه مخکې پولیس په ولاړو اوسې پکې وړي دروازه ولګول د کباجي وخت پکې امام منس کوي امام کې راشي دې څوک نه پرېږي یا بعد وخت باران شي دې حتیم بل دا تصرفات پکې دی وکړ او سعودي حکومت او دننه او مانه دې کتلې او دننه مې اوریدلې چې دنه پکې ډېر زیات کار کړی دی دنه پکې ټایلز لګولې دي دا ته ته ویل کېږي ټایلونه ورته مونږ وایو دې لګولې دنه مزیدار عادت زمکه باندې کار کړی دی خستا دویم چته په جوړ کړی مخکې دا یو چته دویم چته جوړ کړی دی دنه غیله پوړای ور کړی او بر چته مولا مزیدار کړی دا سعودي حکومت دنه ډیر خسته کړی دی مزیدار کړی بهر کې فوقات پکاري دی وینځي او غلاف مرتبط دی درې خمو لومبه درې خمو غلاف بیت الله تا حضرت عباس مور چولې دي غلاف په یو خدای خمو بنو دا عباس ورشوي هغه نظر وکړ مور دا عباس دې کدي الله پیدا کړو بیت الله ته درې خمو غلاف ورواچو لومبه درې خمو غلاف ورته ام العباس ورواچو او نبی رسول الله دا پیغمبر علیه السلام یو تقریر چې بیا دا مکفت شو او بیت الله باندې غلافونه پراتونو باغی انکار نه کړی بقای پرې باقی پرې بهر کې دا یو تفصیل په بیت الله نو دا څه واقعیت شو چې قریش کله جوړاو د نبی رسول الله عمر صبر او اختلاف پکې تاسو 15 کال حدیثو کم وبېش رسول الله مبارک خپل پکې خدمت وکړ څه کومه څه کړی کنه نو چې کله بیت الله قریش جوړاو نو دا چلو کو چې هغه دروازو ته جوړه کړه دروازو چې دا کېدا غرض چې زمون څوک وخی اب پرېګدو چې ور داخل شي چې څو موږ څوک نه وخت نو نه به داخلو دا خبره خاص کوي چې پته پوره وړ نو پوره به دوی ځان سره سنبال کړي او حتیم اعتبار په حتیم د بیت الله ساده لګاون دي دې ځکه بار په خدا چې قریش وی بل حلال مال لري او حلال مال دومره وسره ونه دا لږ د اعتبار په خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوتوي عائشه او عائشه اسوتوي چې ارمان دې زموږ دا غواړي چې په بیت الله کې درې قسمه تصرفات وکړي یو تصرف پکې دا وکم چې حبیب بکر ادا نه کړ
ځکه د بیت الله حصه ده هغوی حلال مال کم نو بار یې پرېږدو زه مې غواړي چې دا پکې را دننه کړم دویم مې دا زړه غواړي چې دا دروازه له ځمکې سره پیوستم چې خلکو د داخلېدل استاد او دریم دا تصرف وکړم چې دې دروازې ته مخامخ دا شرقي جانب کې ده نو زه غربي جانب کې یو بله دروازه پرېږدم نو خلکو ته به اساني په یو دروازه به خلک وردننه کېږي او په بله به وځي رش به نه جوړېږي دا درې تصرفات خو دا ځکه نه کوم چې ستا قوم کفر ته ډېر زیات نږدې دی کفر ته نږدې دا نه چې عقیدتا نږدې دی اوس د کفر نه راغلل مسلمانان شو نو هسې نه په غم کې پرې ونځو وایي بچې زمونږ د پلار نیکه دین انتباه ته ختم یې کړل د پلار نیکه بیت الله هم راله روانوي زه زمونږ دین کې خو شرک و نو ځکه یې راله ختم کړو نو بیت الله کې څه چلو خو داسې معلومېږي لکه زمونږ د پلار نیکه ټول آثار ختموي دې کې خو زمونږ پلار نیکه خدمت کړی دی او د بیت الله خدمت خو به دوی ډېر لوی شی ګڼه تاسو ته پته نه و چې حجر اسود لګېدو باندې څومره جګړې جوړوي د هر قوم به مونږ بیا جوړو زمونږ مشر بل قوم به مونږ به جوړو زمونږ مشر نو بیا هسې نه چې بله فتنه دې جوړه نه شي بعضې کسان اسلام نه ونه داږي بعضې کسان بیا د هغې نه پس نوره فتنه د خلکو کې شبهات پیدا نه کړي یاره د غلط خو صرف زمونږ د پلان نیکه دین ختموي ته صرف شرک نو بیت الله خو جوړ دی نو دې کې څه خبره ده نو دا ستا قوم کفر ته نږدې دی بعضې کسان پکې داسې دي چې هغوی لا رسوخ هم پوره نه دی راغلی او د بعضې رسوخ راغلی دی خو په یارېږم چې اختنا هغه زوړ شی د جاهلیت ورته رامخکې نه شي نو دا کار نه کوم نو ګوره اوس یو بعضې علماو دا یو مستحب کار څه شی مستحب کار او بعضې وایي نه امر مباح خو دې کې خو د ثواب او د عقاب خبره نشته بیت الله خو اوس هم هغه دی او بیا به هم صرف حقیق پکې داخل دا خو د خلکو دپاره دروازه ښکته کولو د خلکو سهولت دپاره او حکیم خو اوس هم که چت پې نشته خو د بیت الله څه معلوم دی نو بعضې حضرات وي امر مستحب او بعضې وي امر مباح او بهر کې دې وجې نه علیه السلام دا کار خو نه کړ چې بله فتنه دې جوړه نه شي بلې مستحب که دا داخل نه شي حقیق په بیت الله کې نو څه فرق په دین ته نه رسي که دا دروازه ښکته نه شي دین ته څه فرق نه رسي که دروازې دوه نه شي نو دین ته څه فرق نه رسي یو بهتر شی د مسلمان فایده ده خو نبي علیه السلام ځکه ونه کړ چې قوم په بله فتنه کې واقع دي چې په دې خبره خو پوهېږي نو چې کله عایشې صدیقې دا حدیث عروه ته وي او ابن زبیر ته پته وه خو دنې خبره مضبوطوله ځکه اهمه خبره وه نو بیا فورا چې ده ورته ووایي نو دغه وخت عبدالله ابن زبیر په مکه کې خلیفه او د هغه قرب د کفر ختم شوی ډېره هغه خبرې خلاصې شوې وې نو بیا عبدالله ابن زبیر بیت الله په هغه طریقه باندې جوړ کړ حتیم هم پکې داخل کړ دروازې هم ولې دوه یو شرقي او غربي او دروازې ځمکې سره هم پیوست کړه ډېره موده دغه شو بیا چې کله د عبدالملک ابن مروان زمانه شوه او حجاج ابن یوسف په حمله وکړه ځکه د یزید په وخت کې ډېرې حملې وشوې ناکام شوې خو بیا د عبدالملک ابن مروان زمانه شوه نو هغه حجاج ورولېږه او حجاج مضبوطه حمله وکړه او صاحب من په هغې کې عبدالله ابن زبیر شهید شو نو حجاج عبدالملک ته سوال جواب وکړه چې بیت الله سره څه وکړم روان یې کوله د در الله بیت الله روان سره بدعت دی حجاج ورته خط کې لیکلي چې د بدعت کار کړی دی د نبي علیه السلام بیت الله روان کړی دی وی روان یې کا نو خوا کې بعضې صحابه ناست وو هغې وی صاحب مروانه ولې مروانه وه وی دا مونږ هم اورېدلې د عایشې صدیقې نه دا حدیث تا د رضانه نه دي کړی نو عبدالملک ابن مروان لږ تأمل وکړ ور تأمل نه پسې بیا اډر ورکوي روان یې کا او په هغه طریقه جوړ کړه چې کومه طریقه د نبي علیه السلام د زمانې وه نو حجاج روان کړه او په هغه طریقه جوړ کله چې د هارون الرشید زمانه راله مدینې منورې ته راغی نو د امام مالک سره یې مشوره وکړه وی داسې کار کوو چې اوس الحمدلله اسلام خپور شوی دی سلطنت وسیع او زه د چا مذمت هم په دې کې نه کوم چې د پلانکي د لاس ورانوم او د پلانکي نه ورانوم نو که ستا خوښی نو دا بیت الله به په هغه طریقه جوړ کړو چې کوم عایشې صدیقې ویلي دي او عبدالله ابن زبیر جوړ کړی او د پیغمبر علیه السلام تمنا وه هغسې به جوړ کړو امام مالک ورته وی نه داسې مه کوه ته به یې داسې جوړ کړې ستا نه پس به بل بادشاه راشي به ستا د لاس وراني خپل لاس به جوړ کړي هغه نه پس به بل بادشاه راځي د هغه د لاس وراني بل به جوړ کړي نو بیت الله نه به العوبه جوړه کړې د لوبو یو شی به جوړ کړې نو د خلکو د زړونو نه به د بیت الله عزت ختم شي اوس همدغسې پرېږده نو هغسې پرېښوده پوه شئ په خبره نو مناسبت یې دقه شو چې بعضې امر اختیار
دې د وجې نه پرېښودل چې خلک فتنه کې واقع نه شي دې د وجې نه پرېښودل دا صحیح دی یو ځای کې په مانځه کې زه یو مثال در کوم یو ځای کې په مانځه کې د امام دپاره د خلکو په نس پټکې داسې ګرځولي لکه فرض عین بغیر پټکي نه مونځ ډېر زیات بد ګڼي ډېر زیات بد ګڼي خدایه پاکه او که څوک بې پټکي مونځ وکړي ورپسې 500 زر خبرې کوي اته پته نو که په دغه علاقه کې او په دغه ځای کې یو سړی د دې وجې نه پټکې په سر نه کړي چې که زه په سر وم او مانځه ته په سر وم خو د هغوی خبرې له منظور تقویت وررسېږي پرېږدي خیر نو مرستې مې پرېږدي ما ته یو ځل یو سړي خبره کوله زمونږ د کلي یو سړي خبره کوله ابي سړی و اوس وفات شوی خدای دې وبخي علماء سره موږ سره باباجي سره ډېر ناست وو او هغه داسې و چې علما کرام راغلي او هغې کې مونځ یې کوو چې مونځ یې کوو او اجله علما وو د پنجاب نه وی علما وو هغې راغلي او علامه شمس الحق حق افغاني رحمت الله علیه ملاقات ته راغلي چې مونځ یې څنګه کوو افغاني صاحب پټکې نو په سر ورمخکې شو هغه دې صاحب ته مونځ وکړه تا پسې مونږ مونځ کوو ډېره ښه چې مخکې شو هغه پټکې نو یو مولوي صاحب پټکې راواغېستو ورته په سر چې په سر یې که هغه دقسې لاس نه ونیو وخت یې او مونځ یې وکړ هېڅ مونږ وایي زه لوبه جوړه شوه اوس چې مونځ وشي دا خو لویه مسله ده چې ورپسې ولاړ دی هغه هم لوی علما دي اوس ما نه هېر دي چې هغه څوک او دا خو افغاني دی و چې مونځ وشو یې سم ده هېڅ خبره نه 200 وي نه 200 وي بیا وروسته موږ افغاني صاحب نه تپوس وکړو چې دا دې ولې وکړل پټکې دې وغورځو هته دې ولې وکړې هته خبره مې وکړه دغه سړي دا ذهن و چې ګنې بې پټکي مونځ روسۍ کېږي هغه سوچ دقه و نو ټیک ته چې یو امر مستحب دی خو ما دې وجې لرته چې سوچ ولا ټیک کما دا نه چې مستحب نه دی خو دا لازمه نه ده بعضې خلکو په دغه کې پټکي میخ تکوالي په معراج کې او د دقیانوس ته معنې هغه سخا پین کې تک او چټو والا ټوپه نه چټو والا اسخا ټوپه هغه نه ټوپې سره تعویذات نه کړ ته پوه شي په خبره او چې امام ورمخکې کېږي په سر یې کې چې کوم بیا هغې تعویذات کوي حجر اسود ته پوه شي دا شی ښه نه دی پټکې مستحب استحباب درجه ما تاسو ته ویلي استحبابي درجه ده خبره خلاصه ده اوس لازم ګرځول او خامخا او ما تاسو چې هغه روایت چې کوم کې د پټکي د 500 وغیره راغلي دي اما وی روایت علماء لیکلي دا نه چې نه لیکلي مولا قاری او امام بخاری ټول ورته موضوعي روایت کړي دا مې دې لپاره و چې حالات باندې تناظر باندې خبره کاوه هغه څه شي اته شي دی او خبره ما تاسو دا ویلو چې دوام په مستحب بدعت نه دی یو سړی همیشه پټکي په طریقه خبره ده التزام د مستحب بدعت دوام د مستحب بدعت نه دی همیشه پټکې په سر دی وخت کې خامخا په سر روان لازمه دی په سر لازمه ټکي نه راځي خامخا په سر روان چې تا دا شي ورو د پټکي دا رواج ختم شوی دی پنجاب مولیان خو پرې خې د حدیث تم ناسو نه پکاره مکمل پرې خې دی پنجاب علماء لوی علماء پړو پروا نه ساتي نه یو استحبابي درجه ده چې عوام په عمل نشي ګوت خو په عمل نه وخت کنه لیکن مولانا صاحب بعض امور کې خلک لازم ملزوم بری تمو حضرت مفتی اقدس مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فرمایي په پنجاب کې شین پټکي مو بریجان ته تقویت رسي اعلی شین پټکي وای کومه نه خو دي رسول الله مبارک نه جامه غوسته اگر چې علماء دي چې د رسول الله مبارک نه جامه تک اشنا نه وا د دې شین توتی پشان هغه بس وینا وا خو شنه کرخه باندې پکې شنه کرخه دا برود یې منی براتله او چې کوم ځای کې شیعاګان ټول پټکي مو ولی هغوی ته په تقویت رسېږي دې امور نه ځان ساته بیا چې خو شرک والي ټول پټکي دی که نه امامت ده لباس خو د ښځو سره تشبیه پکې ممنوع ده او که پټکي دي ونې یو ښځو سره تشبیه راځي ښځو پټکي نه وي د خدای شان دي زموږ په وطن نو با خبره څه شوه چې بعضې وخت یو امر مختار به پرېږدې ولې که دې امر مختار باندې زه عمل کوم فتنه پیل ته به نه جوړېږي لوی غم ته جوړېږي نو دا امام بخاري باب درته کېښوده ښه اوس دلته به راشي مولانا صاحب حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو خدا د عایشې صدیقې دا دی ګوره هغه شاګرد چې ډېر هوښیار او ذکي وي هغې سره پټې پټې خبرې کول او بل دا چې عبدالله خبر واحد حجت دی د عبدالله ابن زبیر فورا د اسود په خبره عمل وکړو او که دا خبره
دا عنصر ته ویل کېږي حجت نه وي دا اسود ولې په عمل بیا کاو دو خبرې شي او دریمه خبره ده چې څنګه رسول الله مبارک دا خبره نه ښکاره کړي نو عائشې ښکاره نه کړه چې دې ښکاره کومه چې نه څوک په عملو کې او بل فساد کې جوړ نه شي لږ پسې مخکې لاړ شو واو د کعبې متعلقه دغه د پیغمبر علیه السلام متعلق سوچ هغه مې راته ښکاره کړه زه اوس ورپسې شم جی جناب فرمائی باب من خص بالعلم قوما دون قوم فعلم سره یو قوم خاص یو بل ته نه وي یو توي بل ته نه وي خواص توي عوام ته نه وي یو شاګرد توي بل ته نه وي لکه عائشہ صدیقہ اسود توي بل چاته نه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ توي بل چاته نه وي قوم دون قوم کراهیت پدی وجنا چې دا بپوی نشي نو يقعوا في اشد منه دا خبر دا سره چې دا بپوی نشي په مقصد چې پوی نشي نو په لوی غم او مصیبت کې به واقع شي الکه رضی او د مخکې من څه فرق شو التم یو شی نه بیانو نیکاو چې په اشد کې څوک واقع نشي او دلته کې هم یو قوم ته وی بل ته نه وي چې څوک په اشد کې واقع نشي محافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلي دي چې د مخکې باب تعلق د افعال سره او ردی تعلق د اقوال سره دی د مخکې باب تعلق چا سره افعال سره او ردی باب تعلق اقوال سره الته کې فعل مکوا که څوک په اشد کې واقع کېدل دا فعل مکوا د بیت الله روانو او دلته که څوک په اشد کې واقع کېدل نو دا قول مکوا چاته خبره مکوا نه پېښه په خبره حافظ لیکي چې د مخکې باب تعلق د افعال سره دی او ردی باب تعلق د اقوال سره دی یو فعل مکوا چې فتنه جوړيږي او دلته کې یو قول مکوا چې فتنه جوړيږي حافظ ابن حجر خدا خبره کړی دا او مولانا صاحب زما ذهن ته یو بل خبره راځي بعض علماء بل څه خبره هم کړی دا او زما ذهن ته یو خبره راځي هغه دا چې امام بخاری دلته یو بل سوچ کوي ادا چې بعض وخت کې التکی بعض خلق تویل دا چې عائشه ده او اسود دی او دلته کې بعض خلق تویل دا عائشه ته عائشه اسود ته ټول قول شي ویل بعض دا او دلته کې خبره ده بعض دا زما ذهن ته چې کوم خبر راځي ادا چې کچرته یو خبره داسي وي چې د سامعين ذهن ته پورا نه رسیږي بلکې زه به تاسو ته یو ښکلې خبره وکړم ډېره مزېداره د دې مخکې نه یو وهم ناشي د امام بخاري د هغه وهم ازاله کوي دا ماته ذهن ته پرېوځي دې درته وایم دې غرض دی مخکې نه یو وهم ناشي دی نو امام بخاري د هغه وهم ازاله کوي څه شی دی دا چې وایي دا بعضې اختیار د پرې قطب الدین ته به تاوان ورسېږي که نه پوره بعضې اختیار نه ما امیر مختار هغې ته نو دا به په کتمان د علم کې رانشي یو مستحب هم خلکو ته خو بیانول پکار دي نو امام بخاري وایي چې ښه که ته یارېږي چې علم به پټ پاتې شي کتمان د علم به راشي امت ته به ونه رسېږي نو خواصو ته ووایه عوامو ته مه وایه بعضو ته ووایه بعضو ته مه وایه لکه عایشې صدیقې ته رسول الله مبارک وویل هغې خو بیت الله نه شو روانولی بل چا ته ونه او عایشې اسود ته وویل چې غلام دی خپل وراره ته یې ونه وی دا عایشې مقصد ګوره ښځې خو د عمل نشي کولی رسول الله مبارک ښځې ته وي صحابو ته ونه وي چې دا خبره همدقسې پټه پاتې شي او عایشې صدیقې بیا خپل وراره ته نه وي عبدالله ابن زبیر یا عروه ته اسود ته وایي چې ده خو دونه طاقت نشته ده بیا پټه ووایم نو ګوره څه مې وویې چې کوم وهم دقه رنګې دلته به مسرا شي خاصو ته ووایه عامو ته مه ووایه زه به مثال درکړم زموږ علما لیکي چې تقدیر مباحث طالبانو ته او بیا ځکي طالبانو ته وایه عوام مخکې مه وایه اصل د عوام په مخکې تقدیر خبرې شروع کړي مسله خو به انشاءالله راشي قابل حل هېڅ اشکال پکې نشته کتاب القدر کې راشي بخاري ترمذي کې به تاسو پوهېږم انشاءالله هېڅ اشکال نشته لیکن مسله څه ده مسله پکې دا ده چې هغه اشکالات به د عوامو په ذهن کې پرېوځي او جواب باندې به ته پوره پوه نه کړی شي نو په غم کې به ووایي هلکه دا ابو جهل دا کفر دا هم الله ځان سره لوح محفوظ کې لیکلی دی او د ابو بکر ایمان هم لیکلی دی او د قاتل قتل هم لیکلی دی او زما منځونه هم لیکلی دي
نو دله ولې سزا ورکوي هغه نه ورکوي ابو جهل دپاره به ایمان لیکلی و که نه چې خدای پاک د ابو جهل دپاره کفر ولیکله د پلار به ایمان راوړي خدای پاک چې زما دپاره بدعملي ولیکله زما پلار به نیک عمل ولې خدای لیکل وردا اشکال دی اوس جواب ډېر آسان دی 2 منټه کې جواب دی خپل باب کې به راشي هېڅ اشکال نشته لیکن د عوامو ذهن کې به دا خبر راشي او تا خدای د ابو جهل ایمان ولې فرعون کفر دی ویلی ابو جهل کفر دی ویلی ابو جهل ایمان دی ویلی د فرعون ایمان به دې لیکلی وکړه د ابو بکر ایمان دې لیکلی ابو جهل به دې لیکلی وکړه نو دا خو تا ولې دغسې ولیکه ستا د لیکلو نه مخالفت نه کوي اوس دا سوال دی او جواب چې کوي جواب یې ګران دی آسان دی خو ذهن ته په ګرانه پرېږدي نو عوام دې په لوی غم کې ورواړم دا علما لیکي چې د عائشې صدیقې رضي الله تعالی عنها د قذف واقعه مکه او خلق ته عوامو ته ولې مسله خو قابل حل د قرآن صفا کړې ده خو کېدی شي چې بعضې خارقتیانو په ذهن کې بل څه راشي هغې خبره خوره کړي په غلطه طریقې خوره کړي یا دا زه به راته ووایم دا خو علماو لیکلي دي زه به راته ووایم چې د حضرت علي او د حضرت معاویه رضي الله عنهما دا واقعات واقعه د سفین چې ما درته ووایي یا واقعه د جمل بلکل چې به منبرونه دی یا به د خلکو ذهن کې راشي دا صحابه هم په دا جنګونه کړي په سیاست کې او هغوی هم د دنیا دپاره او د مال دپاره جنګونه کړي او دې به دې نور څه به دې جوړ کړي نو په لویه فتنه کې به واقع شي نو عوامو ته مه وایه او خواصو ته وایه نو امام بخاري چې د مخکې نه کوم وهم ناشي و هغه کوم وهم و چې دا خو کتمان د علم راغی علم اونه رسېدی شو مستحبات هم رسول الله مبارک د دنیا رسول دي مباحات هم رسول دي چې پته ولګي چې قبول جایز او نه جایز نو کتمان د علم راغی نو امام بخاري دا وهم ازاله کوي چې خیر دی که کتمان د علم باندې یریږي نو خواصو ته ووایه عوامو ته مه وایه لکه رسول الله مبارک عایشې ته ووایي عایشې اسود ته ووایي ټیک شو او عوامو ته مه وایه دی د مخکې نه وهم ناشي و د هغې بیان شو او حافظ وایي چې نه مخکې تعلق د افعالو سره دی دې د اقوالو سره دی مخکې دا باب من خص قوما دون قوم تبلیغ ولا نه ګورئ هغې خواص او عوامو کې ځان له جماعت جوړ کړي او هلته کې که د خیالي په اجتماع کې د خواصو ځان له ځای جوړ کړی هغې ته د هغې مناسب خبرې کړي هغه ډېر هوښیاران دي هغې ته هغه خلک بیان ته ودرولي چې کوم په خواصو کې تبلیغیان شوي ډاکټر ورته ودري ډاکټران انجینران ته انجینر نو په هغه خبرې ورته انګریزی کې څه دوه درې ټکي ویلي او هغه خپل حالات ورته په اثر وکړي چې لکه دغه هم یو ډاکټر ودا دی ګور مو خو دا تبلیغیان ټول چېرې مړي او که دا ټول امیان دي هغلته خان ته خان ودري اوس هم دلته کې چې کله دوی ګشت کوي که نه یو د خواصو ګشت دی بل عوامو د خواصو ګشت خانانو له خان بودي د خان له دماغ باندې سړی بول ته موږ له خو ګیا نه راځي نو خانانو له ښه مضبوط خان بودي خو پوه شي او دا خو زمونږ خان صاحب دی هغه له قدر موږ عزت خبرې ته غوږ ورکېږي چې هغه ورته بیا فکر لکه یو څه جمعه او یو څه روزه یا یک روزه نو یحاب بالکل بدل سره دا یو اصول یو طریقه ده دا د دعوت یو نبی علیہ السلام دې ثابته شوه لکه تبلیغیانو د اترونه هم راپسې راپسې کړي موږ د لارې څونه کار کړو جبلي ټوله کار ولکړي او دې صرف مسواک وته مسواک خدای ته وګورئ هغه زړه د معنا وه زړه د معنا وه پخوا مسواک ډېر قیمتي شی و او عطر هم ډېر قیمتي شي نو خلکو به خلکو له ور اوس جیب کې لاس منډه مخکې ده څه شی ورکوه اکرام مسلم صرف مسواک و عطر رانجه خو پخوا اوس جوړ نه ورکوي کله ورکوي ښه نو اکرام مسلم صرف دا اکرام مسلم وپېژنه مخکې ده دا ګوره مولانا صاحب علماء له ورځی څه شو دغه موړی وله عطر و مسواک ښه اوس څه شی ولاوړی څه شی ولاوړی اوس هغه د زمانې سره بدلېږي که نظام بهر کې تا فایده لري هلته خواصو ته ځان له بیان عوامو ته ځان له بیان مولانا محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه یاره هغه بیان زما ډېر خوښ دا سړی ډېر قلبي ذوق والا انسان او عجیبه دا وه چې په کوم کال مړ کېده که نه په کوم کال چې دی وفات شو په مکه مکرمه کې ورسره زموږ ملاقات وشو ما ته چا وایي چې دلته یو بلډینګ کې دی نو زه ورته لاړم موږ سره ملاقات وکړو مختصر دوه څلور خبرې مو کړې او چې بیا لاړ د هغې نه سوړه دی پس د حج نه لاړ هغه یو بیان خواص علماو ته بیان وکړه په اجتماع کې د اجتماع لپاره کال تللی یاره په خدای یقین کوه او دا د خپلو تبلیغ والا ته چې ګورې پام کوئ
چې علماء له تاسو ځای هدایات به بیانول باقاعده نو علماء له تاسو کې انقلاب کېده د خوب نه باسي تاسو کې چې کوم وخت ملاقات کوي هغه کې مور دی او دا د الفاظ چې ګوري علماء ته دعوت ورنکړي خپل داعي دي خو د موږ ډېر لوی اهم کار کوي او لوی کار کوي دعوت نه ورکوي هغه ته به دا وایي چې موږ جومات ته راغلي او تاسو موږ ته دعا وکړئ لکه دعا وکړئ راته دا به ورته او تحفه به ځان سره یو خوب ټیم خراب نه کړي او دعوت ورنکړي یاره هغې بیان کې یو خبره ما وجل وی ای علما موږ سره چې دا کوم اوسي دا ټول غریبانان ناپوهېږي هغه موږ زمیندارۍ نه راروان د دوکان نه مراد تجارت نه مراد ته موږ هم نه ورځي اسم نه ورځي موږ سره څوک نشته نو بیان ته هم دغه ودرو څوک شته نه موږ ته مخصوص بیان ورکړي چې ګورې مسایل به نه چېړي دا خبرې وکړي دغه شپږ نمبرې به چېړي دی نه بار به نو دی ویلي نه شي نو دین پکې نشته علما نشته موږ سره څوک مجبور یو زمونږ اصلاح وکړي موږ سره ملګري چې او زمونږ د دې غریبانو اصلاح او یو ټکي د خولې نه ووت اوس پرې میاشت دی وی جره دغه خلق وجل وی مجمع علماء وی ای مولانا صاحب ای علماء اسنا چې د قیامت په میدان کې تاسو مونږ مړی نه ونیسئ او د خدای دربار ته راکاږئ چې دې تبلیغ والا خدا خبره غلطه کړې وه دا یې غلطه کړې وه دی غلطه کړې وه مسله نه ورتلو مسلې ووې نو د خدای دربار کې مونږ مړی ته لاس وانهچوئ اوس مونږ پوهېږئ راشئ دا غریبانان پوهېږئ راوځئ دوی سره لږ راوځئ او دا عوام پوهېږئ تاسو بیانونه وکړئ دین خلکو ته تاسو وښایئ او دوی نه غلطۍ به کېږي چې دا دوی کومې غلطې وایي او تاسو پرې دلته اعتراض کوئ مهرباني وکړئ راشئ دا په دغه پوهېږئ مناظره مباحثه مونږ تاسو سره نه کوو مونږ تاسو نه اورېدلي دي بیانوو راشئ دا پوهېږئ یو ورسره راوځئ پوهېږئ عوامو ته تاسو ووایئ چې دا غریبانان د عوام نه ودرېږي او قیامت پر ورځ خدای دربار ته راکاږي د هغې نه ښه دا ده چې دلته نه پوهېږي په دې ټکي کې دریاب کوزه کې بندول دي تاسو په دې خبره پوه شوئ که نه ټول اعتراضونه پرې ختمېږي هغه داسې وایي هغه داسې وایي ځکه وایي چې علم نشته او تا نه شي کوه ګیله کوي چې ته راشه که نه ته سمې خبرې کوه که تا ته خو موږ نه ښایو هلته ودرېږه دین خبره وکړه ډېر مؤثر بیان نو دا مې دې پورې خیر خبره وکړله د علماو تعالیم خان ته خان او څه ورته ویلې کېږي انجینر ته انجینر ډاکټر ته ډاکټر دا یو طریقه کار دی خو اکرام مسلم غلط دی اکرام مسلم څه شی دی غلط دی غلط اکرام مسلم جیب کې لاس منډه څه شی ورکوه اثر دی صاحبه مسواکونو هم دغه خبره ده مسواکونو هم د موټر ډیک تک شو مسواکونه دومره ډېر شو او صاحب اثرونه چې دي جیب کې خورتې منډو بله شیشې پکې را منډې را زمونږ یو مولوي صاحب هغه خلکو سره مې راوشو اتر بیا ورکول یو ځل ما پوه کړه مې 15 شیشې د مخکنۍ جیب کې پرتې دي 15 هم پر دې شپږم باندې راغله دې په دې کې د 10 روپۍ جیب کې اچولې نو پیدا به وه چل دی را وایي دا تر سنت دي که مې پیسې ورکولم سنت موږ له خو چې تو کاغذ داسې کېدل موږ وایي روپۍ ده خلک وایي دا مولیان په پیسو اخیستو باندې وایي دا مولیان په ورکړه خوشحالېږي شیخ صاحب د خدای وبخښي هغه به وي خدای په ورکړه خوشحالېږي دا مې خو طبیعتي ده توسه حاصل د مسلې دا دی اکرام مسلم دغه او یو د شپږو نمبرو سره یو نمبر پر ملګری کې زموږ مفتي صاحب به وي خدای پاک دې وبخښي هغه به وي د هغه دغه حکایت ته کوو د شپږو سره یو نمبر ملګری کې وي عوامو ته به وي او خواصو ته به وي بیا هغه دا چې کله د باطل او د حق مقابله کې حق سره ودرېږي کله د باطل او پوه شوې کله د باطل او د حق مقابله سره ودرېږي حق سره ودرېږي یو ټول بیا ټول د نشتریانو د سرو دغه والا ورته دا زمونږ په علاقه کې دا روایت نورو کې نشته د کرک ته تلم کرک کې د ما یو ځل بیان زمونږ مولانا کفایت الله صاحب والد صاحب خو باندې معذور کیا او جمدې نه کوو پاتې یا به جمدې ته یو څه نو ما ته ویل ته بیان کې نو جوړ تبلیغیان د تبلیغانو جوړ دی کې بیان زموږ تبلیغ والا جوړ دی مې ډېر کسان چې اوس په پاسې دغه سیاسي خبرې کوي هلکه مې دا خو تا سیاست شروع کړ ما دې تم پکې ووایه وی دلته کې زمونږ هغه زمانې خبره اوس نه یم خبر چې اوس به څه حالت وي کله طالبان پکې شته وی دلته کې زمونږ سیاست او تبلیغ یو شی دی فرق نشته جمعیت او تبلیغ کې فرق نشته
چې کوم جمعیت والا دی هغه تبلیغ کوي او چې کوم تبلیغ والا دی هغه ټول جمعیت کوي. اوس ساله کړه سي اوس بدل دي او بدل دي او مخکې پکې دا خبره وه. نو بهر کې دا ووم نمبر پکې څنګه دی لکه زما تبلیغ والا په بد بنوي ها ډېر وکړ الله د دین خالي ډېر وکړ الله د خیر خالي ډېر خلکو ته اصلاح وشو ډېر خلکو او درته حقیقت خبره کوم یو جمله معترضه پکې منځ کې رااله دې غلطۍ نه غلطۍ پکې وي ولې فائدہ پکې دا ده چې نن زمونږ په پاکستاني طالب علمانو کې اکثریت طالبان هغه دي چې د تبلیغ والو بچي دي لارانې وتی دي ترونه وتی دي تبلیغ کې وخت یې لګولې دی چې هغه د دوی علم پسې دی بد موای دا هغه زمانه د مولانا صاحب چې ټول 250 کفري ملکونه د مسلمان خلاف یو او د ټولو نظریې یو بل نه جدا دي یو دهري دی خدای نه مني بل هندو دی بل امریکایي دی عیسایان دي بل يهوديان دي بل هندوان بل بوت مسوالا ټول یو دی شي د مسلمان خلاف او موږ یو بل باندې کفر فتوی ورکو او خپل ځان کمزوري کړي نو چې هغه مختلفو عقیدو ولا خلک مسلمان خلاف یو نقطه یو دی کیږي نو موږ پر یو بل کافر او یو بل مخالفت وحدت خشيه اتفاق خشيه ما تاسو دوی کې دین مختلف شروي سو یو ټول باندې لګیا دي تو بل شو باندې لګیا دي تبلیغ ولا ډېر خلک دي او سره دې خان یا کړو دا ورته کوي او اکرام مضبوط کوي مسجد نو قوم دون قوم کراهیت الله يقوم او بل دا خبره یو عالم بیان کوي بل خبره ده او عوام الناس د کلم بیان کوي مسائل نه بیان کوي هغه فضایل سره بیانې ښه مسائل کې بعض وخت انسان دي ولې نه غلطي وځي او دا مولانا یوسف صاحب ما کتل لري ښه دا هدایت کې مدخلي او مولانا یوسف صاحب لیکلي دي خپل کې دغه کې هدایت کې ملفوظات وګوره هغه وی چې تبلیغ ولا چې کلم بیان کوي نو دوی د مهربانو کې مسائل دي نه چیري فضایل دی بیانوي خلق ته فضیلت معلوم شي زو پسې شاه نو من خص قوما دون قوم کراهیت الله يفهموا زمون په علاقه کې یو خبر ورته کوم دندن غوړي زمون په یو شپ قدر کې زما شاګردان دي نو اغي کې ټول قوم ټول چې څومره تر بچي ماما بچي دي هغه تقریبا ټول عالمان او حافظات یعنی یو پکې بار نشتا ټول نو هغه وی چې د دې سبب دا چې زمون تر چې سالوي پروګرام دی او چې څنګه لار نو زما پلار ولا ملاقات لار وته وی زبا عدد تبلیغ نه درځم چې زما بچو خپل بچي مدرسو وروړي انا بده درځم خپل بچي ټول حافظان او عالمان نو برکات ډیر زیات دي ډیر زیات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شیخ الهند بچیو مولانا محمود الحسن شیخ الهند بچیو او مولانا الیاس صاحب چې کله وفات کېده د جلال دا مفتی شفیع صاحب لیکلي جلال نو ورته وی چې ته ولې جاړې وی په دوه خبرو جاړه یو په دې جاړه ما چې ما ډیر زیات محنت وکړ کوڅه وګرځیدم او خلک راځي یاره ما چې اسنه د دې خلکو نه سو غلط مقصد وانخلي او دا څوک په غلطه روان نه کی ما خو یو جماعت جوړ کړ دې لپاره مې جوړ کړ چې خلکو ته منځونه وکړي خلکو ته دین وکړي خلک منکرات ولا وساتي یاره کوم چې دا څوک په غلطه وروانه چې دې جماعت ته څوک غلط مقصد و تیار نه بس مکمل روان او دین په دې یاره کما چې اسنه قیامت پر خدای مان ته پوښتنه کی چې مړه تاسو سره ریاکاری کوي صرف دا مقصد و چې وړل نه جوړ شي په دې یاره موږ ورته چې حضرت اس فکر چونه کې دقه د قبولیت نه خدا دقه د تاسو لري کوم سوچ دې کنه دقه د قبولیت نه خدا قبولیت هم نه خدا که تاسو لکه تاسو سوچ نه وینو بیا د قبولیت نه خدا چې تاسو سوچ کوم کې چې اسنه الله دا تاسو نه کې وسنه تو کې په غلط اورونه کې دا د قبولیت نه خدا او ان شاء الله العزيز خدای بلا قبل نه مقبول واقعي مقصود هغه ګاډي چې حق ته په پټلې ورته جوړ دي کنه الحمدلله د دنیا ګوټ کې وګرځي او د دنیا خلک تاسو ته پته نشته په بار ملکونو کې د تبلیغ څومره اثرات دي څومره خلک کافران خدای مسلمانان کړل بار ملکونو کې او څومره هغه مسلمانان چې په نوم مسلمانانو الله سم کړل برکات دي دا دې فضل دې برکات دي نو الله تعالی دې د صحیح اعمال او عقاید سره نور الله برکات ورکړي او خدا سیاست هم ضروري شي ښه دا ووم نمبر مخکې ده کم ځای دی وقال علي رضي الله او تطوق تعالی کا سب نمبر کری ها
وم نمبر دغه شو اتم نمبر د مخکدار او دغه سره نه هم لما جهاد او پروسه لا شو تبع رسول الله تلك عجل بهر كيف وقال علي رضي الله اصل کی وجه هذا مورانات ابدا نور خبر ذکر من په اعتراض لکو چې دین شعبې مختلف دي نو ټول شعبې په یو ځای کې نشي راځي نو څو به یو کار کوي ماته څه کوي څه بل کار کوي څه بل کوي یو بل سره هم آهنګي پکار ده مخکدا وقال علي رضي الله عنه وكراهيه الا يفهموا ترجمه الباب ثورة من خص قوما دون قوم وليوسوي بالتنوي كراهيه الا يفهموا وقوي نشي تقدير په مسأله ورغه ونرتيږي يقعوا في اشد من هو تروا لغوا وقال رضي الله عنه علي سيفتوي حدث ربا يعرفون بیانو کې په هغه خبرو کې دی په پويږي تقدیر بحثونه وته مچړې دیو لذیر مې دا تاو اتحبون تاسو دا خو خوي يكذب الله بتكذيب دي وشي ذا الله او رسول ذا الله دا مقاله چې خلک دې الله او رسول تکذیب وکي څه مطلب شو مطلب دا چې دا یو خبره به وکي لکه دغه تفسیر خبر نه دا څنګه عجیب خدای پاک دا عیاذ بالله پیغمبر ته وروي یا خدای ته وروي عیاذ بالله ولې لکه یو قوي چې په کفر او په قتل مؤاخذه او قاتل په کلمه دوزخ کې پروتین او بل قاله غوي چې دا په تقدیر کې د کفر لیکل دي چې لیکل دي ولې په جهنم کې دا یو مثال کوم ځای کې دي زما خلال شوا مقدس دي اتحبون نو داسې خبرې خلکو ته کوي چې هغه په پويږي او عوام سره کوي او د خواص خبرې خواص سره کوي شابه حدثنا ابن عبد الله بن مسعود عن ابي الزبير عن علي رضي الله عنه اتحبون ان يكذب الله ورسوله ان يكذب یا يكذب شيء يا الله ورسوله بمقول ما يسمى فاعله بشيء دور پسې شاه وفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عبد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رد ابو الطفيل علي الخلقي ترجمه الباقر حتى تناصر الحديث في اسحاق معاذ شاط وترناس على الرحل فقال شطر وقال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك ألب لك إلبابا بعد إلباب أو أساعدك مساعدة بعد مساعدة ماذا تري ولا علم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قاله سلام دري دلا مسائل توباتها يوم مرغري دلدا توجه لپاره دري دلا واو اذا توجه حالان چې په اوریدل بار بار وې کوم مساله نو کوم مسله هم ای بار بار الکه خبره وره الکه ما ته متوجه شي بیا الکه ما ته متوجه شي دا ثابت شو بل دا چې د لبیک تر اواز اول چې دا حاضر دا مختص الله سره نه دی محمد اوسم زي ما حاضریا کوم خلک ویل لبیک یا سعادت تاسو کوی کې په خبره دا او کدا بریدان ویل لبیک یا رسول الله دا ګوري په غلطه معنا مستعمل ابي په پیغمبر هم حاضر ناظر او عالم الغیب غني وقاعده اواز کی په غلطه طریقه دا اواز کوي قال ما من احد يشتري او كس يشهد چې گواہی ورکړي د دې خبره لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه يصدق صدقا فعل مفعول مطلق فعل مقدر شو من قلبه ذلنا الا حرمه حرام بكذا الله تعالى على النار ومولانا سے صدقا ولي اذا منافق دي منافق دی وبس قال يا رسول الله فلا اخبر بي ان خلف من خبره فيستبشرون خوشاله شي بس بياخذ مثلا حلوه يطلب ذاك كلمه ويبقى جنة تبدي قال اذا يتكلوا لا تخبرهم فخبروا اذا بلغ وقت يتكلوا دي ببروسه فدي كلمه في عمل بنجي واخبر بها معاذ عند موته فخبر به بها فريق مقالي ترى هذا بالمقالي تراجيك او یاد ده کې مضاف مقدر کا کلمه تراجيك ببرکتها فبرکت دې کلمه یا بفضیلتها فضیلت دې کلمه نو هذا بالکلمه تراجی کا بیا پکې برکت یا فضیلت مقدر کم او یا هذا من مقاله تراجی کا معاذ په زمید د انتخاب مع خطر عند موت تعصما د وجد الغنا د تعصب کې دا سلب لمتضمن انتخاب تعصب د وجد سلب د غنا چې غنا نه شي او پکې اتمان د وحید د علم کې راځي اوس مولانا ته په ځات پیګه د نبی رسول الله صرف معاذ ته وی بل چاته ولې ځکه معاذ به پوي شي بل سړی به پوي نشي معاذ به پوي شي چې مقصد د رسول الله مبارک د کلمې فضیلت بیانول دي مقصد دا نه دی چې صرف دا کلمه کوو جنت ته به او دا ورنه بچي
نو من خص قوم دون قوم دا په مناسبت تبع شو. اوس مولانا څه په دې ځای کا په ظاهر کې دا حدیث د مرجئه او مستدل شو. لکه مرجئه وایي چې بس کلمه شهادت وایا او لا يضر مع الايمان معصيه. دا خدای مستدل شو. نو موږ علما ته متعدد جوابونه کوي. یو جواب یې دا دی چې دا کلمه دا هغه چا لپاره ده چې دا کلمه او یو مرشي. دا کلمه او مسلمان شي او مرشي. بس خبر خلاصه او حرام. دا یو جواب. دویم جواب یې څه دی؟ دویم دا چې د دې شهادتینو کې ټول اعمال ورپراته دي. د شهادتینو کې څوک لکه سړی ویل ته مسلمان چې جنت ته به درو خو نه ده. کافر جنت ته ځي، مسلمان جنت ته ځي. دې شهادتینو کې ټول اعمال دنه ورپراته دي. دا دوی دریم جواب یې څه دی؟ د دې نار نه مراد نار مؤبده دی. نار مؤبده به حرام شي. حرم الله على النار. نار مؤبده به که نور ګناهونه وسره نو دوزخ ته به خو مؤبد بني، که نور ني دخول اول جنت راځي. نار مؤبد به حرام شي. څلورم نمبر بعض علماو چې نار نه یو خاص طبقه د نار د کافر ده. چې کافر کومه طبقه چې وي هغه به حرام شي. پنځم جواب علماو دا د صحابه زمانه سره تعلق خبر. هغه زمانه کې دا کلمه بچاوي جنت یاد اور کوم دا کلمه به دوه قصو وي، یو به منافق یو مسلمان وي. چې چا په ځوان نه وي به منافق او چې چا بدل وي صحابي. نو صحابه ټول په حرام او یو په دې خبرو پوه شئ. څو مې ویل یو خبره دا ده چې د دې نه هغه کس مراد چې دا کلمه وي مرشي. دویم مې سوې اعمال ټول پکې مراد دي. دریم مې سوې چې د نار نه مؤبد دي. څلورم مې سوې چې هغه طبقه د نار چې د کافرو دپاره ده. پنځم مې سوې چې دا هغه زمانې سره مطابق خبره وه. زمانه کې درې کسانو یو ډلې بل چې کلمې نه دي، دوه ډلې چې وي، دوه ډلو کې یو منافقین هغه استثقال سره ووتل، باقي چې پاتې صحابه دي. د ټولو نه خشته جواب مزیدار جواب ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مفردات خاصیتونه ښیي او د مرکبات خاصیتونه به د میزان باندې. دا مطلب څه دی؟ د مفرد خاصیت څه دی مولانا صاحب؟ دا لکه یو حکیم صاحب وایي چې دا مفرد دی، دا دې وخوړو دې سره به ستا شوګر کنټرول وي، بلډ پریشر به دې کنټرول دې مفرد. هر مفرد کې ځان له خپل خاصیتونه دي. دا مفرد خو کدی مفرد سره بل یو شی مرکب کو د په خاصیت سره ورته لکه علماء په یادې په یو مفرد دی، وجود له قوت ورکی، طاقت ورکی، پیدا ورکی، غذا. خو کدی په یو سره سنکیا یو ځای پر زهر دی. د مګو دارو دی په کې له مونږ وایو دا بس چې د په یو خاصیت تبا شو کنه شو خاصیت الله. دا د کلمې طیبه خاصیت د کلمې په نار نار به بالکل نه بدلېږي. د کلمې خاصیت دا دی چې اور به بالکل نه دی. او کدا د مرکب کدا چا سره د زهر سره. زهر څه شی دی؟ زهر اول نمبر والا چې کفر دی، عمل د کفر هغه دی وسره وکړو نو د دې اثر در ختم شي زهر دی. او کدا سه اعمال د پکې ورواچول داسې چیزونه چې بالکلیه زهر خو نه دي او سنا ستاوان ورته اثر به ختمي. نبی علیہ السلام مبارک وردا ډېر ضروري نقطه راته ما دلته ټول د جزئیات ذکر کوي. ما تاسو مثال درکړو چې تاسو حج ډاکټر ته بلار کې او تاسو حکیم لاله ان دا چې خوراک دا طالب د بلډ پریشر علاج دا یو سیس خورا بس صرف یو سیس چې دالچینی دي. یو سیس خورا همیشه چې هغه د څه ویل کېږي دالچینی دا بلډ پریشر علاج دا خبره سم مخروطه. اوس دا دالچینی علاج د بلډ پریشر بهشکه ټیک شو خبره یا کریلا خورا دا د شوګر علاج دی مثلا. لیکن هلته چې د دالچینی خورل ورسره د دې خواته غوړم زیات کړل آیا هغه غوړو په دې اثر پرېږدي که نه پرېږدي؟ دلته کریلا خوري د شوګر دپاره لیکن هلته کې ساره مخام خوږه چیس کې د دې اثر ختموي که نه ختموي؟ دا د کلمې طیبې اثر د کلمې باندې بالکل د اوره بچ کوي. د خاصیت دی خو چې نور معجون مرکب ته جوړ نه کړي. معجون مرکب جوړ کا دا پې دی دې کې ما چینی واچول فایده یې ورکړه، دې کې مې کجوره ور واچوله نوره فایده مې ورکړه، ورسره مې پکې څه شی رشات ور واچول نوره فایده مې ورکړه، ورسره مې سیوان یا پکې کیلې ور واچولې فایده ورکوي که نه ورکوي؟ نو دې کلمې سره مونځونه ور واچول، دې سره روجې ور واچول، ذکر واستار ور واچول، یو معجون مرکب جوړ کړی دی فایده مې ورکړه. دې سره سنکیا به راشي د مګو دارو پکې ور وانه کړو، هغه د ماشو سپری پکې ونه کړي لنجه به جوړه شي.
دغه رنګې دا نور امور چې یو ځای کې خاصیت یې ختمېږي. تاسو پوهېږئ په خبره خاصیت او شیخ الهند صاحب کوئی خاصیت یې نه ختمېږي، وی نه ختمېږي خاصیت یې، خو څه ناڅه تاثیر پکې پیدا شي. لکه هغه یو مثال ورکوي، هغې د اوبو خپل خاصیت دا دی چې دا یخ دي، نو که دا دې په اور کې ایښودی نو څه شي؟ ګرم شي. خپل خاصیت یې شته، خپل خاصیت یې څه دی؟ که دغه ګرمې اوبه دې په اور ور واچوي اور ولې څه خاصیت یې شته. دغه رنګې د کلمې طیبې سره ته دې ګناهونه یو ځای کړله نو ګرمه خو شوه اور ته خو دې بوځي، خو هغه خپل څه خاصیت پکې پروت دی ته موده پسې بیا د دوزخ نه وباسي. زما په خبره باندې پوه شوې؟ دا یاد وساته مولانا صاحب، دې کې ډېرې زیاتې مسلې ستا حل کېږي. دا کلمه دې ووې جنت ته به ځې، دا عمل دې وکړو جنت ته به ځې، دا دې وکړو جنت ته به ځې، دا دې وکړو عذاب قبر بني، دا دې وکړو د کتاب بني. دا ټول مفردات دي. څه شی دي؟ مفردات. د دې دا مطلب نه دی چې دې سره پرهیز مه کوه. لکه ډاکټر چې بنده ته دارو خي او ته ورته پرهیز ورسره مه کوه. ډاکټر وایي لکه دا ګولۍ بس خوره بلډ پرېشر به کنټرول وي، او ته بس وایې بس زه کار وشو د بلډ پرېشر ګولۍ هلته کې چیني مه خورې، هلته مالګه مه خورې، هلته نور ګندونه مه خورې، بل ډاکټر ته لاړې خدای تابع خو بسه تا چې ما ته وایي چې دا ګولۍ خوره، بس دا ګولۍ کافي ده بس تا لپاره. نو تا بېخوده تا ته خو د مخکې وروستو نه هر څه نه پته ده چې پرهیز ورسره ضروري دی. دغه رنګې رسول الله مبارک د پرهیز څیزونه نه دي ښودلی. من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هغې نه دي نو مفرداتو ته ګوره که نه، لکه څنګه ډاکټر وایي چې دا فایده رو دی کې دا نقصان دی، نو هغه نقصان یې نه به ځان ساتې که نه. دا خاصیت د مفرداتو دی. زه مخکې لاړ شوم اوس راشه مولانا صاحب دې کې اوس یو نقطه راله دا دې معاذ صاحب وي خلکو ته نه چې خوشحاله شي، نه 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 یتکلو. زما مقصد خو صرف د مفرداتو بیان دی پوهېږئ، او خلک به په دې اعتماد وکړي چې بس پرهیز تاجت نشته تبا به شي. یا زما مقصد خو د نار نه نارې مؤبد دی چا بسې نو خلک به څه ووایي؟ خلک وایي راشه مطلق نار دی، په دې به اعتماد کوي چې مطلق نار نه بچ کېږي، دخول ولي نه راځي، نو عمل به پرېږدي. یا زما مقصد خو دا دی چې وروسته به یو ډله راځي هغې به په ګناه کبیرو خلکو ته کافر وایي، او چې ګناه کبیره خلک وکړي چې جنت نه محروم شو، نو زه یم چې نه چې کلمې ویلي جنت نه محروم کېږي، چې کبیره ورته ورسره بیا به وځي. یتکل سوال وسوکه چې معاذ د مرګ وخت کې دا خبره ولې وکړه چې رسول الله مبارک ورته مه کوه، د مرګ په وخت کې ولې وکړه، او تعصب ولې وایي چې پیغمبر ورته وایي مه وایه خلکو ته، نو بیا دې ولې تعصب ګڼي؟ تعصب ځکه نو کې اثبات د علم نه یېرېږي د وعید نه. ښه دا مطلب دا چې رسول الله مبارک چې ما ته ویلي چې خلکو ته مه وایه دا در یو وخته پورې د چا دپاره یو وخته پورې هغه څه چې د خلکو لا پوره نصوصو سره تعلق نه دی راغلی، د فریضونو روایت یې لا اورېدلي نه دي، او بیا چې معاذ کوم وخت کې مري خو دې وخت کې د خلکو پوره رسوخ راغلی دی، بیا په هغه لا یزدان حین یزني اورېدلی دی، یا من ترک الصلاة متعمدا اورېدلی دی. نو اوس دا حدیث په اتکال نشي ورجولی. د رسول الله مبارک زمانه کې احتمال د دې خبرې وو، فریضونه لا نه ښودلی چې اتکال به یې راشي په دې کلمه بروسه او عمل به پرېږدي. او د معاذ وخت کې د هغې بیا د یو معاذ د دې خبرې د وجې د هغوی د منکراتو نه عمل یا د نورو څیزونو فریضونو نه عادي شوي دي. اوس مخکې لاړ شه. نو دا یو خبره. او بعض علما وایي چې نه، وی اصل کې د پیغمبر علیه السلام مقصد هم د دې نه دا نو چې خلک نهي تحریمي نه وه، نهي اتکالي و یستبشرون په قرینه ده. دا پیغمبر چې کومه خبره وکړه د دې لپاره ونه کړه، صرف څه لپاره وکړه؟ د خوشحالۍ لپاره، د ردې پرې ونه کړه. یعنې خلاصه د کلام دا چې د پیغمبر علیه السلام مقصد د دې نه څه و؟ د دې نه هغه دا وه چې دا تر یو وخته پورې پکار ده، د هغه خپل مقصد دا و د یو وخته پورې پکار ده. ولې؟ ځکه اتکال یې وله علت وګرځو. نو کله کله وروسته بیا د خلکو اتکال په دې کلمه نه راته چې صرف کلمه وایم او په دې مې اتکال جواب نه پرېږدم، نو بیا بیان کولی شي. زه ورپسې شه. ذکر دي دا ذکر ده کوم چې الفاظ بدل شوي دي، مفهوم اخته دي. او دا الفاظ بدل شول د حرمنا دا مستحق د دخول د جنت دی، که نور ګناهونه ورسره وي نو
دخول ثانوي وي او کنور گناهونه نه دخول اولی وي د مرجع او دلیل نه دي شابه مخکدا غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره چې د حیا بعض اقسام محمود دي او بعضی مذموم په علم کې حیا مذموم ده یاد لري خبره تیر شوی د حیا معنی لغوي اصطلاحي سموي دي شابه او چې څوک حیا کې علم نشي چې حیا لري رکې نو استاد تاسو ته علم بس ځکه نه دا حیا مکو تاسو کې ځکه او کبر دې ځان علم نشي ځکولې دا نه بس سبق دا څه شی دی دا خو ځکه پوهیږم دا نه بده تاسو کو نو بس دې دقه غریب لغل فاتشي شابه د دې معنا کړی دی د حیا د دې نه چې دین کې پوهه حاصله کړي د احتلام تاسو نه کړی د دین نه حیا معنی نه ده ګرځېدل ورپسې ته مولانا د تقبیل ویل دي كان يقبل بعض نسائه فيخرج الى الصلاه ولا يتوضا ده غير بيدي دي شابه سي قال ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عن ابي بكر بن سلمة عن ام سلمة قال جاءه بسليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله حديث سير شوي دي بتر ميدي تنبيه دي خبر خبر الحياه ولا خبر انا الجواب لا يستحي من الحق فهل على المسلم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء تقسم ويل للتا اذا ابوكم قسمون دي فغطت ام سلمة تعني وجهها راوي وي ها غطا مخي پټکاو دا ثاني حديث کې نشته خراويه وي چې د دې مراد د غطینه مخ دی ځکه حیا ولا لو قال يا رسول الله وتحترم المرأة قال نعم قربت يمينك فلما يشبهها ولدها بعض حضرات د خدمه نشته بيأتي اللزوجات او راجح هذا او سن ډاکټران چې د خدمه نشته دا خو د دې وجنه چې منی دا غي د مشابهت د ولد راځي کدا غي منی غالب شوا مشابهت هغه سره او کدا سړي منی غالب شوا د سره راځي او څوک وایي چې دا چا مخ کې انذار شو هغه سره مشابهت خو خیر دا غلبه وایي حدیث کې راځي نو منی ته چې منی ته احترام نه راځي او سوال کوا چې ام سلمې دا سوال ولې وکړ ویز ازواج امهات المؤمنین دا وی احترام څه سره دی راځي لیکن البته ترمذی کې سوال دی اذا تاسو ام سلمې په خپل کړی یا تیری دا غي نه جواب دا کړو چې هغه ام سلمہ نه راوي خطا شوی دي زوم دي ام سلمہ دا نور تفصیل مې ویلي شابه دا حیا مکوا حیا وکړه ام سلمہ نو دین مسله ذکر ها قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يكبر وقوما وجه مثل المسلم حدثني ما تفصيل ما بين الجي شبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نقل قال عبد الله فحدثت ابي بمعروفات نفسه فقال لا تقول موسى احب الي من ان يكون لي كذا دخلنا معلوم اذا حياتي ولا يقول كتب كذا خذ عمر نقول من معلومه كذا حياه مضمومه هذا عمر انا وجه لكم مطالبه اخرى مطلب لو حياه مكه جیسا مطالبه وکړي تاسو جواب راکې نو دې کې کما شومان ټول نه مطالبه کوي ابن عمر هم پکې ناس چې حیا مکه دا حیا مضمومه ده چا اوس امام بخاری چې بعد وخت به حیا خامخا کې ولې د جما و غیره مسائل تفوسی او بل څوک ته به د سقر نه چې سقر نه تفوسو ګل چل پکې خو نه شي نو خیر بیا حیا مکه کدا چې حیا پکې وا بل چا په واسطه تفوسو کوا متعلم ته آداب صحیحه چې چرته داسې خبره وا چې دا غي کې تا نشو کولای واسطه پکې استعمال کا او د حیا د وجنه ځان د علم عالم پر اله تکلجا او من تحيا ما غيره في سؤال ولي حدثنا مسدد ما حدثنا الله بن عن حرام عن الثوري عن محمد بن عاشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن كل غير كثير من المدينه يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله ذلك ورا حیا مفردا او مثلا خبر بل کې راځي امر عمار او بل کې سوال راځي ما تدویق څه کړو د دې مو عمار ته یو کسته وی جواب کې تاخير قبل ته او بل څه شي دي د دې نسبت کې ما سوال کوم خبره کیتا په واسطه تاسو ته کړه ځان ته نسبت مجازي کوي شرط دی بس ما ویل چې علم او فتیا ته برابر علم عام دی او فتیا خاص دی جواب په یو حادثه دی جواب یې علمي په یو حادثه لیکن امام بخاری رحمت الله علیه غلط کړی په بعض روایتو کې راځي چې په جمعه کې اوازونه پورته کول د قیامت نه دي جمعه کې بچنه نه وي امام بخاری دا غي استثناء کوي چې می خبره ده مالا جمعه کې اواز پورته کول دي دا باندې اواز پورته کوي
اقامت لاواز نه پورته کې امام صاحب چې کله اواز کې څه وڅو په اواز ته پورته کېږي یا د خلک چې څومره مسلې ته وڅو کې نو هغه له اواز پورته کول ما یو ځای کې په خپل کتاب د پاسه لیکلي د اوس معیار چې کوم ځای کې دا مسله ده حواله اوس دی وخت معیار ده او موږ اصل کې کور جوړو نه هغه لپاره بعد کتابونه موږ پیټو کې بند کړی دي یعنی ما به دا حواله ده کتلې و هغه کې دا دي چې زموږ بعض فقهاو لیکلي دي دوی که چېرته درس دی په جومات کې قول الله تبارک وتعالى یو درس په جومات کې کاوه نو دا جایز دی بلکې مستحب دی رسول الله مبارک هم کړی او صحابه هم کړی دي او رفع صوت هم ولا جایز شو لیکن چې کوم مدرس په تنخواه باندې درس کوي او په اجرت درس کوي جومات کې نه کوي عثمان الزیره ما نه زه یې چې ما کوم دی او کتابونه مې پیټو کې جوړندو غږ ما بدل کړی دا مې یو ځای کې کړی او ما ته دومره یاد دي چې ما په خپل کتاب د پاسه په سر ورق لیکلې دا حواله مې ورکړه چې دې چیرې دې اطلاع کې دا په دې سفر مسله ده بهر کې مخکې ده دې نه معلومیږي چې رفع الصوت ورفعت الاصوات في المساجد حدیث کې راځي د قیامت په نامه کې ولا خبره ورفعت الاصوات في المساجد جماعتونو کې بچي جوړ شي امام بخاری وایي دیني رفعت تصور أطواق علم بالمصنع الذي يقول شيء شابه دخل إلى حوالي في مناسبة نبات المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب أهل الشام إلى جحفة ويجيب أهل الأجل قال وقال ابن عمر أو دا مواقيت في مدينة منورين سعودي ذو الحليفين بالإحرام كالوجيات بكي أو أهل الشام بالجحفين كي أو أهل نجد إلى أحيان بالقرن المنازل كي ابن عمر يدخل جعم في جزء قال ويبل أهل اليمن من الأمداد يقول ابن عمر يسلمون ويمالك جعم قول حقامات الزوار قول حقام راضي وبدأ التصريح فالخبرات إذا جلم لهم سادسين انعام الباری میں فیض الباری کی حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسنتا لکه مخکې باندې چیک راکړي چې فتح الباری لیکلي دی او پکې حافظ ذکر پکې خبره ټیک ده تا څه ده کوم ځای کې ده او په دغه لیکلي ده بس ممکن ده چې ما باندې فیض الباری کې بیا کړي ممکن ده چې ما باندې فیض الباری کې کړي وكان عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله لم أفقه داوود أهل يمن لم نكي وإذا ماذا عليه السلام نداوي وابن عمر يزعمون لكن ده فنور روايات صحيحة وكثابتة فنور روايات صحيحة وكثابتة نظر مناسبة دباب مدقشوا إذا سري وازو فقرر المطلق عيدا في قياس تخصيص بعد التعليم إمام بخاري كذلك امام بخاری کو ترجمه الباب شرح کړه چې دلته فتوا مختلفه خاصه مسله او حادثه کې لیکن ذکر العلم امام بخاری چې مطلق علم د فارم په جمعه کې کول شي واس پورته کول شي امام مالک کړي دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړي دي په جمعه کې عبد الله بن مسعود کړي دي رسول الله مبارک کړي دي ټول علماء کړي دي او نور مسائل د حج خپل پاس راځي شابه امام بخاری معلم ته آداب کوي یو سړی د مسلې تاسو کې او ته دا غینه زیات جواب ورکې دا شنیع خیر دا بهتره خبره ده لکه قالت نبی هم تاسو کو انا نتوضا من ماء البحر إننا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر عليه السلام بنعم بيدي وكان سوي والطهور ماؤه والحل ميتته زيادة في الجواب الأول جاتي والله هذا كل شيء يا حضرت موسى عليه السلام نے تپوس کی ما تلك بيمينك يا موسى اسوي قال هي عصاي خبر الله كل شيء بخبر ورد الجواب نور يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى دخل في شبكة لا حفظ النبي شريع النبي لا هو يا ايه الذي مناسب خبري امر توقع اذا الافاده راشي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال ما يلبس المحرم فقال يا رسول الله فقال لا يلبس وره
صرف حق ابن عمر کې موافقت راغی. دا خبره باندې پوهېږئ دې کې دوه خبرې راغلي ستاسو خیال د یو ګوټې په ځان پوه کړه. وقتی ابن ابي ذئب د چا نه نقل کوي او دلته ابن ابي ذئب د زهري نه تاسو ته د دې په خبره نو د سوال په اړه ولې ذکر کاوه التبعيد كان ابن ابي ذئب عن الزهري وعن نافع الذي ذكرنا في الذي نافع ابن عمر بالذات تفوسي او ذا الزهري ابن عمر بواسطه الطالب خبر كيف تحويل الوظيفه الى ما يتعلق تحويل الطعام والرجال وزن ما يلبس المحدث ليلبسه وقال لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البرنس لم يريد كان ما يلبس المحرم رداء يا رداء وإزار خبر خلاص رداء وإزار يا ولن يا ساده لن بوين بس لكن في غنم تفصيل حديث بناچه امامه بنا فسر سراویل بناچه برنس پیجنه دا کوټ او کمیس په کې ټوپه د جنس نه اوس دلته زمون په علاقه کې کوټو نه هغه کوټ کې ټوپه وي چې کوټ څنګه چې ټوپه په سر راخوري او په عربو کې کمیسونه مصریان ټول دغه کمیسونه اکثره کوي کمیس په کې ټوپه وي چې کمیس څنګه چې هغه ټوپه په سر باندې راوځي ټوپه خلک دې کې د برنس وایي ولا ثوبا نصره الورس والزعفران هغه ثوب چې خوشبوئی په پرته او فإن لم يجد أن عليه كما عليه الدين فليلبس الخفين موزين واجه وليصاحما حتى يكون تحت الكعبين لا من الكتف ولكستا خير ماذا تريدوا إذا موضوع خاصية سرك سفر فكيكول جرابو كتو سفر فكي هذه بحث کې استعمالي عرفات منا مزدلفه توافي غيره ټول په کې دي سری 30 کیلومتر مزل پکې کوي کې دې څه ورته د موضوع ولا ده نو څومره وګ جواب یې ورکول باقي یو سوال په پاتې ده چې نبی عليه السلام نه غدا مباح حدیثونو تاسو کو رسول الله ورک محرمات دا مطابقت د سوال د جواب سوال سره نه هغه ما يلبسون کې امور مباحه او تاسو کوي رسول الله مبارک امور ممنوعه بیان جواب دا چې امور مباحه رجاتو او ممنوعه کمو نو ممنوع ذکر کړ باقي ټول مباح شو ممنوع ذکر کړ باقي ټول څه شو مباح شو خلاص شو یو سړی وسخرم دیو تی پښو سپیک خرا دا مخرا ناقصو زلاحه کوم دغه څه نه جاتي دي کنه نور څه نشته دا مخرا باقي چرګم راو ځانم راو بر غیر راو وخم راو پیل راو په دوغانه ورته یا تور باندې نه کم برابر دي کوم څه دې دکان دراځم په ځوست په دې نه کوم تا کور اکثریت کې نه پګینې دی حاصل د مسلې څه شو د دې امور ذکر امراغ نور په کتاب الحج تفصیل لازم رسول مولانا یو خبره ده حافظ دکی په خاتمه د کتاب ته اشاره شو په ول يقطعهما سرا چې قطع شي نو ختم شي کنه ول يقطعهما خاتمه او مولانا زکریا رحمت الله علیه چې انسان مرګ ته اشاره کوي چې مرګ شي جون دې قطع شي خلاص شو خبره دا بیت الله وینځلو